بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نوي سهار سره شازم حلیم ستاسو په خدمت کې حاضره ده. څنګه چې پته ده نوي سهار کې موږ ستاسو دپاره راولو نوې مزیدار خلک، هغه خلک چې د قلم سره هم تعلق وي، هغه خلک چې د فن سره هم تعلق وي، هغه خلک چې نور هم هنرمندان دي، هغه ټول موږ راولو دې ډګر باندې تاسو سره مخامخ کوو. ګرانو کتونکو نوی سهار موږ کوشش کوو چې په نوي سهار کې هغه زلمې کول هم راولو تاسو ته مخامخ کوو. هغه زموږ مشران چې کوم شاعران دي چې چا د ادب ټول عمر خدمت کړی دی او اوسه پورې خدمت کوي، هغه خلک هم موږ راولو. خو هغه خلک څوک چې د ادب سره تعلق لري، د قلم سره تعلق لري، هغوی صرف د ادب او د قلم سره تعلق نه لري، بلکې هغوی د پښتو او د پښتنو او د خپلې سیمې ډېر زیات خیال ساتي او د هغې خدمت هم کوي. هغې ته د یو کار ویلی وي او دغه کار دی زموږ چې هر سړی د خپلې حصې کار وکړي. زما په خیال چې زموږ په معاشره کې دا کیدی نشي چې زموږ معاشره صحیح اړخ ته لاړه نشي. ګرانو کتونکو نن هم هغه قلمکاران، هغه خلک، هغه د ادب سره او په ادب باندې مین خلک ما راغوښته دي چې هغوی په د بونیر سره تعلق لري او هغوی د ادب خدمت هم کوي. صرف لیکنه نه، صرف کتاب لیکل نه، صرف شعر لیکل نه، صرف غزل یا نثر لیکل نه، بلکې هغوی د ادب چې څومره خدمت کوي هغه به تاسو ته اوس وړاندې کوم او هغوی تاسو ته دا خبره به هغوی په خپله ژبه باندې په خپله تاسو سره کوي. ګرانو کتونکو زموږ سیمه زرخیزه ده، که هغه مونږ ملکنډ واخلو، که هغه مونږ اشنغر واخلو، که هغه مونږ هر علاقه خپل واخلو، په هغې کې د قلمکارانو هیڅ کمی نشته. مونږ ګورو زموږ د قلم د ژبې نه، زموږ د خلکو د هغه شاعرانو د ژبې نه چې کمې خبرې وتې دي یا کومه شاعري وتې ده یا کم نظمونه وتې دي، زموږ د وطن دپاره ده، که د معاشرې دپاره ده، که د راتلونکي نوي نسل دپاره ده، که زموږ د زنانو دپاره ده، که د بوډاګانو او ځوانانو دپاره ده، که د حسن د ښکلا دپاره ده، هغه ټول شاعري ډېره زیاته ښکلې ده. او ګرانو کتونکو دغه ادب دی چې مونږ په دې باندې مخ په وړاندې ځو. ګینې زموږ په معاشره کې دومره ډېر زیات، یعنې زموږ معاشره دومره ډېره زیاته ځپلې شوې ده، که مونږ صرف خپلې معاشرې ته کینو او مونږ صرف خلکو ته ګورو، نو دا پریشانۍ او دا خبرې به مونږ یو ورځ هم ژوندي پرېنږدي. دا شکر دی چې د قلم ژبې نه چې کومې خبرې وځي، دغې خبرو سره زموږ پښتو هم ژوندی ده، زموږ پښتانه هم ژوندي دي او مونږ هم پرمختګ کوو. دا ځکه چې د ادب پرمختګ کیږي او دا شکر دی چې د خدمت کیږي د پښتو د ادب ډیر زیات. ګرانو کتونکو زه به دا نه وایم چې شاعري صرف د پښتو کیږي او دای خدمت کیږي. په ټوله دنیا کې انټرنیشنل څومره زموږ ژبه ده، اردو ده، که هغه پنجابي ده، که هغه هندکو ده، د هغې هم کیږي. خو د خپلې سیمې چونکې خبره کوو چې زموږ په خپله سیمه کې چې د ادب څومره خدمت کیږي او د ادب څومره پرمختګ کیږي، یا زموږ اوس نوي کوم شاعران را روان دي هغه څنګه دي، یا زموږ مشران څنګه دي، یا زموږ نور نوموړي شاعران څنګه دي، هغه چې کوم دي د هغې خپل مثال په خپله دی. ګرانو کتونکو نن چې هم موږ سره کم میلمه ناست دی، دوه میلمانه دي موږ سره. زما په څنګ کې چې کوم میلمه ناست دی هغوی هم د ادب سره ډېره زیاته مینه لري، ډېر زیات د ادب خدمت یې کړی دی، اوس هم کوي. الله دې ولې نور هم توان طاقت ورکړي د ادب خدمت وکړي، ځکه چې دغه ژبه ده چې موږ په دې باندې ژوندي یو، دغه پښتو ده چې موږ په دې باندې پرمختګ کوو. ما سره ناست دی د بونیر اوسېدونکی چې د ادب ډیر زیات یو نوموړی نوم دی طارق زمان اچکزی. السلام علیکم. چغردی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چغردی صاحب دا راته ووایي چې خیر سره راورسېدی د بونیر نه؟ ډېره زیاته مننه. اول خو به زه د پښتنو د نماینده چینل له ویټي خیبر او بیا د نوي سهار پروګرام د واکمنو د قربانو ډېره شکریه ادا کوم. منندوی یم چې هغوی دومره لرې علاقې چې دي د ښار نه او هغه باندې نظر وغورځو او ډېر مهم پروګرام ته دلته موږ ته دعوت راکړو. نو ډېر په خوشحالۍ سره موږ رالو او تکلیف خو بالکل موږ ته نه دی پېښ شوی او ستاسو ډېره مننه دي. ډېره زیاته مننه جي چغردی صاحب، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. جي ګرانو کتونکو موږ سره چې بل کوم زلمی ناست دی، زه به بیا د زلمو خبره کوم چې زموږ زلمي هم پرمختګ کوي او دا د په دې باندې پرمختګ کوي چې زموږ مشران چې کوم دي هغوی لارښودنه کړې ده په ادب کې دغې خلکو ته او هغوی پې قدمونه ایښي دي او مخ په وړاندې ځي. دوی هم د بونیر سره تعلق لري. نوم باندې زه لږه ډېره زیاته لکه خوند کوي داسې نومونه، خو چې داسې نومونه کېدي نو په هغې نومونو کې لږ ډېر زیات خوند وي. هغه چې ما ته څنګه خپل نوم ووایي زه پرې ډېره زیاته خوشحاله شم او د 3 ځله مې ریپیټ هم کړ. نو عظمت تنها موږ سره ناست دی، الله دې تنها کوي نه، ځکه چې دوی تنها شي نو بیا به موږ څنګه چل کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عظمت صاحب څنګه یې تاسو؟ د الله کرم دی جی. خیر خیریت دی؟ خیر دی. خیر سره رالی؟ الله کرم. شکر دی جی. ګرانو کتونکو موږ پروګرامونه کوو، پروګرام به کوو هم دغسې تاسو دپاره به نور هم پروګرامونه راوړو. نن زموږ پروګرام چې کوم دی هغه ټول په شاعرۍ باندې دی. موږ د دې شاعري او د دې احساسات د دې جذبات به هم واورو. زه به د زموږ سره چې چغردی صاحب ناست دی زه دې سره خبرې کوم. تاسو ماته دا ووایي چې ادب تاسو د بونیر خبره کوئ
چې د بونیر اوسیدونکی تاسو صرف په بونیر کې راته دا ووایي چې په بونیر کې شاعران دا وخت څومره دي څومره شاعران دي په بونیر کې نوموړي شاعران هم او چې کوم را روان دي داسې ده چې بونیر خو یو ډېره لویه ضلع ده ماشاءالله او هلته په ادب باندې مینان خلک او شاعران هغه ښه په ډېر شمېر کې دي نو داسې اندازه لګول خو به د هغې له ګرانې خو هلته ښه ادبي تنظیمات دي داسې 10-12 پورې او په هغې کې یو ادبي تنظیم کې شلو نه واله تر 10 پورې دا هغې سره شاعران دي هغه یو ځای کښېني ناسته کوي او هغه ادبي هلو ځلو دپاره چې دی هغې سرګرمیانې کوي داسې پروګرامونه منعقد کوي چغرزي صاحب دا پروګرامونه کنټینیوسلی چلیږي دا بالکل جی اوس نن سبا دي دا بالکل مطلب چلیږي کنټینیوس دا مطلب دا روان دي او دا چلیږي مطلب تاسو دغه نشي چې خلک دا ډېر زیات وایي کنه چې پښتو ادب کې چې کوم دی نن سبا کار نه کیږي نثر باندې کار نه کیږي یا مطلب مونږ چې کوم یو شاعري کې لږ وروسته یو ځکه چې زه خو ګورم پېښور کې خو مونږ سره شته ماشاءالله زمونږ نشتر حال کې وخت په وخت باندې موږ ته پته لګي چې لکه دغه ځای کې ټولنه کیږي خو دې وروستو پاتې علاقو کې چې کوم دي هغه کې بونیر ماشاءالله ډېره زرخیزه علاقه ده په بونیر کې ماشاءالله ډېر کارونه هم کیږي په بونیر یو نوموړې علاقه ده زموږ د هغې نه ډېر ښه سیاستدانان دي زموږ د هغې نه ډېر ښه شاعران دي زموږ د هغې نه ډېر ښه ډاکټران دي زموږ ډېر که موږ د لیډرانو خبرو کوو د هغې نه ډېر ښه لیډران دي زموږ خو په دې کې صرف موږ ماته دا ووایي چې لکه داسې نوموړي شاعران چې هغه نن سبا کوم هلې ځلې کوي نن سبا چې کوم زموږ هلې ځلې کېږي نن سبا چې زموږ کوم مطلب کې د نېشنل سطح باندې کېږي انټرنېشنل سطح باندې خو به کېږي هغه به هم کېږي ځکه چې په مختلفو دغه ځایونو کې چې کوم دی په دوبۍ کې یا په قطر کې یا په سعودي کې په دلته کې هم زموږ کېږي ماشاءالله ملیشیا کې ډېر زیات کېږي زه اورم دغه کېږي نو په بونیر کې داسې نېشنل سطح باندې هم کېږي ټولنې داسې دي بهر بالکل داسې دي چې بهر تم ځي د بهر نم خلک راغواړي لکه زه به تاسو ته که د ټول بونیر ذکر ونه کړم خو د خپل زموږ کومه ټولنه چغرزي پښتو ادبي جرګه چغرزی چې دی دا ډېر زیات د بونیر اخري مطلب اخري یونین کونسل زمونږ چغرزي دی بیا او دا ډېره لرې علاقه ده او پسمانده علاقه هم ده تاسو د ادبي سرګرمو ذکر وکړو لکه مطلب پېښور کې دلته کېږي خو داسې ده چې دلته هغه حکومتي لاس چې دی هغه دلته تقریبا مطلب داسې د ادیبانو شاعرانو په سر باندې پروت دی ځکه چې زموږ د ټولو په شریکه ډېر لوی کور چې نشترحال په نوم باندې یادېږي دلته هم خلک راجمع کېږي یا داسې نور حکومتي ځایونه شته حالونه چې هغې کې خلک رایوځای کېږي او هغه دستوري کې خو زموږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ په علاقو کې د حکومت په مرسته مونږ نه کوو دا کارونه ځکه چې تاسو خپل مدد خپله کوئ دا مونږ په خپل مطلب دا دی چې د ملګرو او د علاقې د خلکو د هغې په تعاون باندې کوو نو هغې له مونږه مطلب کوشش دا کوو چې د پېښور نه هغې له زمونږ کوم ستر ادیبان شاعران لیکوالان مشران چې دي هغه راځي داسې مطلب دا دی چې د نورې مطلب دا دی چې د پښتونخوا د مختلفو ځایونو نه د مختلفو سیمو نه راځي او موږ دا کوشش هم کړی دی چې په هغې کې زموږ څه خبرې روانې دي اوس زموږ دلته یو مشر سره چې راتلونکی چې کوم پروګرام موږ په چغرزو کې کوو اپریل کې ځکه چې هلته دې وخت کې لږ جمع یخ زیات وي نو جمعې کې موږ خپل سرګرمیانې چې دي کوم ادبي هلې ځلې چې دي هغه ډېرې زیاتې نه خو په هغه باقاعدګي پکې وي لکه زموږ د ادبي جرګې چې کوم 15 ورځنی اجلاس یې هغه په باقاعدګۍ سره کېږي خو بیا موږ په کال کې دوه ډېر لوی پروګرامونه کوو هغه یو خو دی چې زموږ علاقه مطلب هم هغې کې ایکسپوز شي خلک هغه علاقه ویني د علاقې هغه رسم و رواج ویني د خلکو هلته هغه پښتونولي وویني ځکه چې موږ خو کلیوال ژوند دی او په هغې کې زموږ هغه د تېر پخواني هغه دود دستور چې دی هغه لا اوس هم مطلب دا دی چې هغه قایم دی نو زموږ کوشش دا دی چې هغې باندې هم داسې دا نوی کم یرغل چې روان دی چې داسې موږ اثر انداز کېدو ته نه پرېږدو چېرې دا مطلب خلک زموږ نه بیا هم موږ په دې نوي دغه کې شمار شو نو هغه دود دستور به زموږ متاثره شي نو موږ دا کوشش کوو چې په هغې کې موږ مطلب د بر مطلب د زموږ د لوی کور افغانستان نه موږ پکې خبر روانې چې هغې نه موږ شاعران ادیبان او پوهان هلته بوځو او هلته موږ مطلب خلکو ته وښایو دې سره زموږ یو مینه یو تړون ځکه چې په شاعرۍ کې که تاسو وګورئ نو په شاعرۍ کې خو د نفرت خبرې نه وي په شاعرۍ کې د مینې غږ وي د امن غږ پکې وي د ورورولۍ پکې وي که او مطلب د شاعر احساسات وي نو هغه په دې څیزونو باندې هغه نظر یې زموږ د ټولو شاعرانو نو موږ الحمدلله ډېر لوی پروګرامونه کوو
جی ګرانو کتونکو مونږ سره ښکلي مزیدار او نوموړي شاعران ناست دي او مونږ سره تنها هم ناست دی. عظمت کله نه شاعري شروع کړې ده څه یاد دي؟ جی داسې ده چې شاعري دا خو داسې غونې هنر دی چې یا فن دی په خټه کې اخلی څیز دی او د سکول وخت نه د شاعرۍ سره شوق و. سماعت ګوټ لیکل به کوله او بس د ملګرو نه اصلاح اخسته نو اوس هم لا هغه کور کې څوک و مخکې نه شاعرانو کې نه جي مشرانو کې داسې څوک نه وو. ها هسې هم بس ورسره لومبی شعر مې یاد دی څو مې لیکلي وو؟ داسې خاص نه یادېږي راته هغه وختونه ځکه چې داسې څه مستند لیکل نه وو نو نه یاد. او بیا چې تاسو به کله ولیکل نو چا سره مو ډسکس کول؟ زمونږ څنګه چې تاریخ صاحب خبره وکړه لږ وروستو پاتې غوندې علاقې دي نو هلته داسې خاص د اصلاح څوک نه موندلی کېده. بیا داسې وه چې کله زه د 14 دپاره ما داخله وکړه په ډګري کالج ډګر کې نو هلته بنیر ادبي جرګه د هغې ملګرو سره به زما ناسته ولاړه کېده او د هغوی سره وخت په وخت خپل کوم شاعري چې وه هغه به ما شریکوله د هغوی نه به مې اصلاح اخسته. ښه تاسو چې کوم دی نو مطلب هغه وخت نه شروع کړه چې کله سکول ته تلئ او د سکول نه پس بیا تاسو به لیکنه کوله بیا به خلکو سره تاسو کېناستئ لږ ډېر بیا اوس کتاب میتاب شته؟ نه جي کله دومره مواد شته چې د کتاب دي؟ مواد شته د کتاب لا داسې اراده هم نشته. ښه د کتاب لاسې اراده نشته. ښه جي زموږ خو چې څنګه زموږ شاعران راشي او زموږ د شاعران لږ لیکنه وکړي نو هغوی زه به یم چې لکه تاسو خپله پښتو چې تاسو کوم لیکلي دي هغه لفظونه لکه قید کوي په خزانو کې بند کوي ځان سره ځکه چې کله هغه کتاب کې نه وي بند نو هغه خواره واره پراته وي. نو زموږ ډېر داسې نوموړي شاعران دي زه مطلب که د هغوی ذکر ونه کړمه نو هغه به مطلب کې زما دپاره زیاتې وي او ستاسو دپاره هم تاسو هم دا خبرې کوي چې هغوی لیکنه کوي او دا د هغوی ډېر زیات خصوصیات دي که نه چې مطلب صاحب شاه صاحب چې کله هم دغه کوي نو هغوی لیکنه کوي او نن ماشاءالله د هغوی ډېر زیات تقریبا 4 درزنه چې زه یېرېږي رانه نن 4-5 درزنه د هغوی کتابونه دي او دا ډېره زیاته ښه خبره ده چې ستاسو په نوم باندې وایي چې انسان الله دې زموږ ټول نوموړي شاعران له عمر ژوند ورکړي چې کوم تلي دي هغوی دې الله تعالی وبخي وایي چې کم هم لیکنه کوي هغه خلک چې کوم دي هغه کله هم مطلب شاعر هسې شاعر شو زموږ لیکنه چې څوک کوي هغه خلک مري نه شاته ستاسو کتاب چې کوم دی هغه تاسو بالکل ژوندي ساتي یعنې هغه ستاسو یو داسې پوخ ذریعه ده په دې معاشره کې په دې پښتنو ټولنه کې پښتانه ټولنه کې چې هغه تاسو روکېدو ته نه پرېږدي. هر چېرته چې بنده ګوري به راوچتوي کتاب چې مطلب دا د چا کتاب دی دا څوک دی. نو زه هم چې د راتلونکي نوي زلمي کول دپاره دا ډېره زیاته ښه خبره ده چې لکه تاسو لیکنه وکړئ چې څومره هم هغوی پښتو وایي نو هغه به زموږ دا ډېر زیاته بدقسمتي چې موږ پښتو زیاته وایو نه همداسې ده. پښتو که وایي هر څوک خو مطلب په لیکلو یا لوستلو یې پوهېږي نه نو مطلب کتابي پښتو نه وایو که نه لکه لولو نه بلکل لکه اخبار شي زموږ که نه چې موږ اخبار دغه کوو نشو ویلی نو موږ کتاب وایو نه مطلب کتابي پښتو نشو ویلی موږ چې بس موږ پښتو وایو خو لکه کتاب موږ نشو ویلی نو دا جي دا لږه خبره زیاتوم ما رڼبۍ خبره وکړه داسې ده چې موږ خو علاقې زموږ خو ظاهره خبره ده چې ډېرې پسمانده دي خو یو ده چې ذهني طور پسمانده نه دي خو د احساس کمترۍ هلته مطلب دا دی چې کم شاعران دي لیکوال دي هغه ډېر زیات د احساس کمترۍ ښکارو. موږ څنګه چې عظمت صاحب خبره وکړه موږ هلته زموږ کوم چې غرضي پښتو ادبي جرګه کې ده نو موږ باقاعده ګرځو سکولونو باندې ګرځو هلته چې څومره های سکولونه دي هایر سیکنډري ده یا کلو باندې ګرځو داسې هلکان چې دي د هغې روزنه تر اوسه پورې نه وه شوې خو چې کله هم چې غرضي پښتو ادبي جرګه په وجود کې راغلې ده دا یو تنظیم ادبي جوړ شوی دی ټولنه جوړه شوې ده نو هغه موږ د هغې باقاعده دغه اجلاسونه کوو هغې کې د دې هلکانو د نوي کوم زلمي چې دي د هغې باقاعده توګه باندې روزنه کېږي او تاسو د کتاب خبره وکړه لکه مطلب دا دی چې دومره مواد دي سره شته چې په هغې نه کتاب کېږي خو موږ مطلب دا دی چې ورو ورو دی ذهني طور دې خبرې ته تیارو چې دا ښه ستا ټیک لیک دی ځکه چې یو شاعر یو لیکوال تخلیق وکړي نو دی هېڅوک دا نه وایي چې زه د یو غیر معیاري څیزو لیکم هر سړی دا کوشش کوي چې یاره زه د معیاري لیکو کوم نو ظاهره خبره ده کې څه کمی او بېشی به پکې وي نو دې وجه باندې موږ کوم زلمي زموږ شاعران چې دي هلته
د نوي کول شاعران چې دي د هغو موږ ډېره زیاته مطلب دا دی چې هلته حوصله افزایي ولکو او داسې مشران چې زمونږ کوم استادان دي هغوی سره مطلب وخت په وخت هغه استادان مشران هم راغواړو چېرې دوی مطلب دا دی چې دیو کې جذبه پیدا شي د لیک او دیو کې لږ هغه احساس کمترې نه دي راوځي نو دا زمونږ هڅې دا روانې دي او انشاءالله ډېر زر ده چې کتابونه به مطلب نوي ملګري زمونږ چې دا به کتابونه انشاءالله طارق صاحب تاسو به څه ناڅه زمونږ کتونکو ته خو راوړي که نه مطلب د اورولو دپاره نو څه به اوروئ زمونږ مطلب کم یو شعر ستاسو داسې ذهن ته راځي کم یو غزل یا کم یو نظم چې تاسو وایي چې دا سهار کې چې زه خو به تاسو ته یو نظم وایم او دا زما نوی نظم هم دی او داسې ده چې زیات زموږ په بونیر باندې ما لیکلی دی خو لږ تاریخ پکې هم دی نو زه غواړم چې دغه نظم تاسو سره او د اورېدونکو سره زه هغه شریک کړم. جی ارشاد. دا بونیر د نوم دی جی جی علم او د مابڼ په ښکلا سیر بونیر علم او د مابڼ په ښکلا سیر بونیر په ننګ او په غیرت ته سره تیر بونیر پیرنګ او هم اورنګ د تلي زیر بونیر تاریخ ته امبیلی شو در نهیر بونیر خوړونه ابشارونه یې بې شمیر بونیر ګلونه رانه کړي غاړه چاپیر بونیر د فطرت رنګینه غیږ کې په مسکا خندا په دنګو او شنو غرونو کې راګیر بونیر نعمتونه د قدرت پکې بېسیار زار لالونه په سینه یې دي برسیر بونیر پت پښتونولۍ کې بې مثال لازوال مین په میلمستیا د زړه نه ډېر بونیر نړۍ کې هم په ښکلې نامه یاد آباد ګلاب دی اورېدی ګل د نمیر بونیر نامتو اخونسالاک او باکوخان قربان نرانو اتلانو کې دې شمیر بونیر بایللې ښه ښکاره پکې بیربل اوربل جنګونو کې اوچت تل شمشیر بونیر تاریخ کې د ژوندی سرتور فقیر ظهیر سپېڅلی په دې سیمه دلته تیر بونیر پیغلې او ځوانان یې ښه تیار تابعدار دښمن ترې مدام تلی دی ګنډیر بونیر یمه د دې خاورې زما تن مسکن رښتیا دي د تاریخ زړه ته راتیر بونیر دا زما اوس نوی نظم دی بونیر باندې لږ تاریخي حوالې پکې هم دي او دا هڅه مې کړې ده چې کوم زلمي چې دي چې هغه نن وخت کې هغه د خپلې جغرافیا نه هم نه دي خبر د خپل اتلانو نه هم نه دي خبر نو داسې حوالې ما دې کې راوړي دي ته چېرې زلمي کوشش وکړي چېرې دا څوک او څه تاریخ ته بونیر تاریخي پس منظر دی دکه خو زه وایم که نه چې ګنې خبره مونږ خو زموږ شاعرانو ماشاءالله ډېرې خبرې کړي دي زموږ د پوهې دپاره زموږ د مطلب کې پرمختګ دپاره خو هلته مونږ کتاب لولو نه لکه زموږ دومره ډېر زیات شاعران دي ماشاءالله هغوی یو بل کتاب ولیکي دومره ډېر زیات هغوی هغه مواد راغونډي بیا د کتاب زیات تر لیکنه چې کوم وي هغه لکه د کتاب چاپ کول چې کوم هغه ډېر زیاته لویه مرحله وي په دې کې هم مطلب ستاسو جرګه یا ستاسو پښتانه چې کوم دي هغه کومک کوي د شاعر سره د یو غریب شاعر وي عجز غریب د غریب شاعر سره چې کوم شته نه لري خو هغه سره د قلم شته ډېري د لفظونو شته سره ډېري خو هغه چاپ چې کوم دی هغه ډېره زیاته مسله هغه ډېره هغې کې هم کومک کوي داسې ده چې زموږ خلک کوي کومک کله هم چې موږ داسې ادبي لوی لوی پروګرامونه کوو نو خلک موږ سره ښه مرسته ملاتړ کوي او کتابونو کې هم کوي خو داسې ده چې تاسو د کتاب خبره وکړه د مطالعې خبره وکړه نو دا موږ یو ډېره زیاته زموږ د نوي نسل او زموږ مطلب د موجوده پښتنو ځکه چې په کروڑونو پښتانه دي که څوک تپوس وکړي چې مثال د یو لوی شاعر یو تاسو څنګه چې د صابر شاه باچا خبره وکړه چې هغوی په درځنونو کتابونه 53 هغې کتابونه لیکلي دي خو که تاسو زه هم شم نو ما دغه 53 کتابونه نه دي کتلي یو شاعر یا دو به ویلي یا به چې ډېر هم چا دا ډېره زیاته کمی دی او د دې سره اکثر شاعر یا لیکوال چې دی هغه مطلب بې حوصلې هم شي ځکه چې ډېره ګران مطلب دا دی هغه تخلیقات وي هغه را یوځای کړي بیا په هغې کومکو سره څوک کوي هم خو ډېر لږ خلک کومک وکړي ځکه چې کتاب ډېره ګرانه مرحلو نه تېرېږي او هغه د خپلو بچو رزق او د خپل مطلب خولې او خپلې مزدورۍ او هغه را یوځای کړي په زرګونو روپۍ هغه په کتاب ولګوي شاعر او بیا
هغه ته هغه کتاب ما ته تیر یو شاعر ملګري خبره کوله چې ما یو دکاندار له 10 کتابونه ورکړي نو زه لاړم نو هغه دکاندار ما ته غږ وکړو چې یاره دا کتابونه ته راشه ستا کتابونه خرڅ شوي دي نو ما ته یې 1000 روپۍ راکړې د 10 کتابونو نو ما ورته وویل چې داسې وکړه دا 1000 روپۍ هم ته ځان سره کېږده مطلب دا خپلو زه ستانه په کتاب مطلب دا تا ځان نه خرڅ کړه مطلب دا 1000 روپۍ ورنو چې د یو کتاب د هغې قیمت دومره ویل یو دومره مثال زمونږ په خلکو کې نه وي نو هغه ظاهر خبره چې هغه څه وګوري دا زموږ په پښتنو کې ډېر زیات کمی دی چې هغه شاعر ته حوصله نه ورکوي د شاعر سره هغه زیاتره خلک د شاعر سره مرسته هم نه کوي او ځکه شاعر خو ډېر حساس وي دی چاته دا هم نه وایي دی په ځان بوج تېروي په ځان تکلیف تېروي خو دم چاته نه وایي چېرې زه کتاب چاپ کوم ته ما 15 روپۍ راکړه یو 1000 روپۍ راکړه په ځان تکلیف تېروي بالکل صحیح بالکل صحیح خو طارق صاحب دپاره کال دی عابد صاحب د سره د مردان نه هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې تاسو مردان جی عابد خبر کوم جی 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 بالکل کوي تاسو خبرې پروګرام چې مونږ ګورو او خپل پروګرام روان دی مننه ډېره زیاته جی دا جیم خان بونیری جی بونیری او شاعر ما دې په کې ته شاعرونو په کې لګورلو یا د چا جیم خان بونیری جی تاسو د هغې شعر راځي واورئ راته که نه نو ما جی ګانو کې ورغلی خو ما دې لایک شعر دې مزید مورولو یا حواله ورته ښه بالکل مونږ ما دې یو کله خو یاد اها دغه داسې دی چې تاسو ماته د شاعر سفارش کوئ او خپله د شاعر هغه شعر چې کوم دی هغه یاد نه ساتئ عابد صاحب یو کول ښه جي مونږ به راولو جي تاسو چې د کوم شاعر نوم واخیسته که نه نو مونږ به هم دې ځای ته راولو شاعر صاحب صحیح ده بنیري صاحب به مونږ دې ځای ته راولو انشاءالله مونږ به ضرور راولو جي مونږ ته بل هم شاعر مطلب کې ملاو شو عابد صاحب مونږ ته نوم ووایي او زموږ چې څومره هم شاعران مونږ به راولو انشاءالله ښه جي ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني د کال کولو دا زموږ خوش قسمتي دی جي چې مطلب مونږ ته زموږ څومره هم خلک ټلیفونونه کوي او په هغې کې مونږ ته ښه شاعران ملاویږي که هغه زموږ هغه شاعران دي چې هغه د دې سکرین نه اوټ دي هغې ته پته نشته او که هغه شاعران دي د هغې نوم هم شته نوموړي دي لکه طارق صاحب ماشاءالله په خپل ادب کې خپله سیمه کې ډېر زیات خدمت کوي یا که زموږ تنها صاحب دی نو زموږ داسې شاعران چې کوم دي موږ غواړو چې دا خلک راشي او دا خلک خپله مینه چې کومه ده د ادب سره چې دی کومه مینه د پښتو سره چې دی کومه مینه د خپلې سیمې سره چې دی کومه مینه ده هغه دی ووایي تاسو ته چې دی احساسات او جذبات څه دي ښه جي تنها دا راته ووایي چې یاد دي څه موږ ته به اوروئ څه جی بالکل ښه دا راته اول ووایي چې شاعري څنګه کوئ لکه مینې سره ډېرې زیاتې خبرې کوي شاعران خو ماشاءالله مینه ډېره زیاته وي او هر شاعر د مینې خبرې کوي خو کومه یو شاعر لکه د وطن سره ډېره زیاته د معاشرې سره ده انقلابي شاعري ده او یا د مینې محبت شاعري ده کومه شاعري کوي زیاته کومه خوښوئ شاعري خو داسې ده څنګه چې ما تاسو ته یو فطرتي عمل دی او معاشره کې چې څه کېږي بس د هغه کوم څیز زیات محسوس شي او الهام دی چې وشي نو بس هغه که په رومانوي اړه خوشي او که نه هغه د وطن سره د مینې هغه اظهار هغې کې وشي او دغه که زه تاسو ته یو څو شعرونه ووایم نو هغې کې به تاسو ته خپله دغه پته ولګي چې یاره هغه په کوم اړخ باندې مختلف موضوعات دي ښه صحیح نو اوس تاسو مونږ له څه شاعر راوړی د زمونږ کتونکي چې کوم دي هغه ډېر خلک ناست دي خامخا به ډېر زیات ستاسو ملګري به هم ناست هغوی به تاسو لیدلي تاسو څه اورول غواړئ څه زه به دا یو غزل جی 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 ارشاد بالکل مونږ به غزل اورو د تنها نه او زه به ګورم چې دی لکه ما ته به پته ولګي چې تنها د کوم دغه سره مینه کوي نو غزل څنګه دی جی جی ارشاد دا یو څو شعرونه غزل نه مخکې یاد وایم جي هغوی زموږ په وینه خپله ځمکه وبخور کړه هغوی زموږ په وینه خپله ځمکه وبخور کړه او موږ به ترې په بیه اخیستل د اور بڅري د ګلو ګلدستې به د محل ښکلا له تللې د ګلو ګلدستې به د محل ښکلا له تللې جونګړې سوځېدو له مې راتلل د اور بڅري او خبر یې د دې وخت د دې جابر تاجدار د لاسه خبرې د دې وخت د دې جابر تاجدار د لاسه وطن ستا په ګوټ ګوټ خورېدل د اور بڅري او شعر دی چې هغې د بېوسۍ په مرۍ ګوتې یې ښودلې هغې د بېوسۍ په مرۍ ګوتې یې ښودلې
ما خپلې بېوسۍ پسې راوړل د اور بڅري. ډېر ښه ډېر ښه. او دا یو غزل دی چې ستا په خاموشه نظرونو کې سوالونه بلا، ستا په خاموشه نظرونو کې سوالونه بلا، زما د زړه په اسویلو کې ارمانونه بلا. ځکه شاعرم په کاغذ به مې څو کرښې راښکي، ځکه شاعرم په کاغذ به مې څو کرښې راښکي، حسن خو ستا و چې شیندل دې پرې رنګونه بلا. ډېر ښه. مننه. زه ازلي بدبخته زه به پکې ځای شم که نه، زه ازلي بدبخته زه به پکې ځای شم که نه، ستا سره زړه یو دی او ستا دپاره زړونه بله. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. زه د جونګړې خشاک ته د محلونو څانګه، زه د جونګړې خشاک ته د محلونو څانګه، ماله ورونه بلا تاله سره ګلونه بلا. ډېر ښه. مقصد ده چې نه کړي تنها څوک په ایمان ترجماني د پښتون، نه کړي تنها څوک په ایمان ترجماني د پښتون، ګنې پراته دي په دې خاوره کې لالونه بله. ډېر ښه ډېر ښه. مطلب تنها چې کومه ده خپل مینه د وطن سره هم مینه، د خپلې معشوقي سره هم مینه، د خپلې ځمکې سره هم مینه، او هغه بېوسي هم چې زه هغې ته رسېدی هم نشم، هغه ټول هر څه چې کوم دي هغه په یو غزل کې راجمع کړي دي. او زه ویم چې دغه خبرې چې کوم دي که دا د پښتني سیمې هغه خلک یا زموږ هغه خپل کم زلمې کول دي، دغه خلک په خپل ځان کې په خپل زړه کې ځای کړي، نو دا لرې نه ده چې زموږ هر یو انسان چې کوم دی هغه په معاشره کې خپل ګامونه ښه پورته کوي. ځکه چې زموږ دا پښتو، زموږ دا سیمه د دې لپاره ډېر د کار ضرورت دی، زموږ د پښتنو دپاره ډېر د کار ضرورت دی. او دا خلک چې کومې خپلې ادبي ټولنې جوړوي، د هغې دپاره څومره منډې ترړې وي، د هغې دپاره څومره کارونه کېږي لګیا دي، زموږ زلمي کول چې کوم کارونه کوي، زموږ مشران شاعران چې کوم کارونه کوي، بیا هغوی چې هغه خپله یو ټولنه کېدي نه په هغې ټولنه کوم مینه ده. جي طارق صاحب تاسو ګورئ که نه په هغې کې مطلب کې تاسو به لکه روزانه چې تاسو وایي چې موږ 15 ورځې پس چې کوم دی هغه 15 روزه اجلاس اجلاس غونډه کوي، هغه غونډه دی کوي، نو دا به هم مطلب د دې سره هم مینه زیاتېږي چې تاسو مینه کوئ، نو دا الله به تاسو پرمختګ کوي، دا مینه به شیندي. جی موږ سره څوک دي؟ هلو السلام علیکم. فیض عارف. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام شاذ معلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه یې تاسو؟ خیر دی تاسو خیر دي؟ بالکل ټیک ټاک. اول خو چې زه د ایویټي خبر ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ ګونیر له جنینو لکه دوره دغه ورکړه چې زموږ شاعرانو او دیبان راغوښتل او دوی له پکې ځای ورکړه پروګرام کې. بیا طارق زمان چغردي ته سپیشل سلام کوم. وعلیکم دا السلام. مې ملګری هم پاتې شوی دی. جی جی. او دا بل ملګری چې کوم دی عظمت صاحب ته دته هم سلامونه. صحیح صحیح. وعلیکم السلام. د طارق زمان چغردي صاحب صفا کې زموږ ته یو ښکلی غونډه کې غزل وویل. بالکل درته وایي. نه تازه غزل کو ورسره یې بالکل درته وایي. صحیح ده جی. تاسو پروګرام ګورئ؟ تاسو پروګرام ګورئ؟ پروګرام ته لا او تناسو جی. مننه. ډېر ټیم را باندې مل څه ډیوټي روانو مخو. اور د طارق زمان راغلی چې دا شیرونو په کوم ورو ډېر وخت پس مننه سره ملاقات نه شوه. نو مې دې کومو کې ونو ورته. صحیح. ډېره زیاته مننه جی د پروګرام کتلو هم او چغرزی صاحب د غزلو اورېدلو هم او زما په خیال هغوی تاسو ته فرمایش وکړو څه ورته امروي نو پوره به کو دا جی بالکل دا پوره کوي تاسو اول زمونږ کتونکي چې کوم ناستې پکار دی چې دا غزل نه مخکې به هغه شاعرانو هغه روایت جوړ شوي دي نو تاسو وایئ چې مشاعره نه 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 جی بالکل تاسو جی دوه شعر دي چې نن به د زړه په کور د زړه هر یو ارمان تړمه نن به د زړه په کور د زړه هر یو ارمان تړمه په تار د زلفو په سینه پورې جانان تړمه ډېر ښه ازغنه لار د محبت په دې رنځور سماج کې ازغنه لار د محبت په دې رنځور سماج کې خو زه لګیا یم سفر کومه ځان تړمه ډېر ښه غزل مطلب ده چې ته هم یې او دی هم دی نو دا څه کېږي لاليه ته هم یې او دی هم دی نو دا څه کېږي لاليه او زموږ سره چې څه کېږي دا ښه کېږي لاليه د رون سبا تشریح راته لږو کپوه نه یم د رون سبا لیدو ته مې لږ زړه کېږي لاليه ډېر ښه ډېر ښه سرونه وینم لوی دي او بلها دي خوځي خوځي سرونه وینم لوی دي او بلها دي خوځي خوځي او په دې کې بلا نور هم څه مازغه کېږي لاليه ډېر ښه ما لاره کې ګلونه بلها وشیندل خواره کړل ما لاره کې ګلونه بلها وشیندل خواره کړل زاورم په دې لاره ستا راتله کېږي لاليه ډېر ښه ما هم د میکدې په لوري بوزه چې لږ وڅښم
ما هم د میکدې په لوري بوزه چې لږ وڅښم شرابو ته مې نن خوله کې اوبه کېږي لاليه ډېر ښه دا ته پسو او دی پسو جدا جدا روان یې دا ته پسو او دی پسو جدا جدا روان یې قصې د دا استاد ګریوانه کېږي لاليه ډېر ښه ډېر ښه جی زما په خیال چې زمونږ کالر چې ټلیفون کړو هغه به خوشحاله شوي وي او مونږ خو غواړو چې مونږ د طارق زمان چغرزی نه ډېر څه به اورو خو مونږ خبرې هم کوو تنها نه مونږ اورو خو مونږ خبرې هم کوو طارق صاحب د ټول نه غټ المیه چې مونږ کومه خبره کوو هغه دا ده چې نن سبا کومه شاعري ده هغه شاعري نه ده کومه چې د مونږ د نن نه څو کال لکه مونږ د شاه صاحب نه مخلو هغه شاه صاحب مونږ نه مخلو یا مونږه مخکې ځو لږ رحمت شاه سایل صاحب اخلو بیا د هغې نه مخکې ځو مونږه مطلب ډاکټر اعظم یا مونږه غني خان بابا یا حمید بابا مطلب رحمان بابا دا ټول زموږ شاعران چې داسې رازونه بیا زموږ نوې زلمې کول شروع کېږي هغه هم ماشاءالله نن سبا یو زموږ نوې شاعر خو نوې نه ډېر به دغه خو لکه سوشل میډیا باندې دغه باندې زه ګورم حسان خلجي ما هم دلته راوستی پروګرام ته ډېر زبردست شاعر دی هغه هم ډېر زیات ښه او هغه هم د ادب ډېر زیات مطلب خدمت کوي لګیا دی خو نن هغه معیار نشته کم معیار چې د نن نه څو کاله اګاه وو داسې ده نو ښه جي تاسو باید جواب راکوي خو موږ به کال واخلو موږ سره نصیر دی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نصیر صاحب څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام جی نصیر صاحب هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نصیر صاحب تاسو आवाज راځي ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو زموږ شاعران حضرت راوځي او بیا ډیر لري نه راغلي دي ته زموږ ټول په خبر چې کوم نه کنه ویلکم وایي ډیره مننه ما دا اص کولو چې زموږ پښتني پیغلې د شعر او شاعرۍ په ادب په لاره کې ډېر زیاتې کمی دي خاص کر زه د پښتو سیمې خبرې کوم کنه صحیح نو د دې څه وجه ده آیا زموږ شاعر حضرات چې کوم دي نو د دې ادبي ټولنې خو کېږي خو آیا د زنانو او شاعرانو ادیبانو هم چېرته ادبي ټولنې د دې په نظر کې شته کېږي یا نه کېږي انشاءالله یو مې دا خبره کوله بل مې دا خبره کوله چې یو غریب شاعر هغه سره د رزق دپاره د روټۍ دپاره د بچو د خصمانۍ دپاره پیسې نه وي نو هغه که د شعرونو او د غزلو یو ذخیره جوړه کړي خو هغه هلته کې پرنټینګ پرس له چې ورشي نو کم از کم 15,000-20,000 روپۍ د هغه په کتاب باندې راځي بیا هغه کتاب چې کوم دی که نه څنګه چې روغ خبرو که بیا په دوکانونو کې په ګرځئ چې یا زما کتاب دا که خرڅ کړو د دې پیسې هغه ټیک شو چې دا مې دا خبره کول بل مې دا خبره کوله چې پښتو شاعري چې کوم دی د هغې لولل په کتابونو کې انتهایي چې کوم دی که نه لږه غوندې سخته یې مونږ که په خپل قلم سره ولیکو خو ډېره اسانه خو چې کله پرنټینګ پریس ته لاړې شي که نه نو هغې ته نه یو عجیبه غوندې پښتو ټکي الفاظ جوړ کړي زما د روریانو ته به د دې زیات علم وي که نه نو په دې لږ خبرو کې چې بله مې دا خبره کوله چې زه هم داسې کله کله طبع ازمایي کوم اردو او پښتو دواړو کې که نه دې شعرونه ستاسو په خدمت کې عرض کوم کله هور کله ګلونه را سره شي کله خوند کله غمونه را سره شي کله ځان راته نږدې کله مرور شي کله سر لاندې لاسونه را سره شي کله شنه بنګړي په لاس راته ګډېږي کله تور ماتم وختونه را سره شي تاسو ډېره مننه ډېر ښه نصیر صاحب ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني مطلب هر انسان چې کوم دی هغه په خپله د خپل وس مطابق د خپلې پښتو خدمت کوي هر یو او که زما په خیال چې د زړه نه دا خدمتونه کېږي دا به ډېر ښه هغې درې سوالونه کې خو د هغې نه مخکې ما تاسو نه خبره تاسو نه تپوس کړو چې هغه معیار چې کوم دی هغه پاتې نه دی د نن شاعرۍ کې داسې ده نو زه ستاسو د دې خبرې سره اتفاق نه کوم داسې ده چې که موږ د نن نه یو 15 کاله یا 6 کاله وروستو دور ته لاړ شو نو چونکې موږ ډېر څه لیدلي دي ډېر تلخ وختونه موږ لیدلي دي تاسو عظمت صاحب نه تپوس هم وکړه چې ستاسو په کلام کې مطلب کم رنګ زیات دی رومانوي زیات دی نو هغه تاسو ته جواب درکړو داسې ده چې هغه دور په کلامونو کې غزلو کې به هغه رومانوي رنګ چې هغه به لږ ډېر زیات و ځکه چې هغه دور داسې و چې هغه کم چې دا 15-10 کاله وړاندې زموږ د مخې تېر شوی دی نو دا ډېر تلخ و د دې سره دا هم په شاعرۍ اثر انداز شوی دی که تاسو ګورئ غزل کې به زیاتره شعرونه چې نو هغه به هم مطلب دا دی چې زه به په لنډو ټکو کې وایم چې مطلب غم دوران به په هغې کې ډېر زیات
خبرې بالکل مونږ چې د کومې مسلې سره مخ وو هغه ډېر زیاته نو چونکې دا خو شاعر هغه احساسات دي نو دغه لا نظرونه چې د شاعرانو دي نو هغه هم دغه طرف ته شوي دي او مطلب هم دغه احساسات دي نو کله که مطلب حالات هم داسې امن وي داسې ښکلي مطلب دا دی چې ورورولي یې داسې فضا خوشګواره وي نو بیا ممکنه ده چې په غزل په نظم هم هغه اثرات چې دي هغه غلبه شي ځکه چې کم خلک چې زموږ زیاتره طبقه چې په پښتنو کې زیاتره خلک چې دی نو هغه مطلب دا کیسټي کم ترانسپورټي شاعري چې دا هغه دا خوښوي او دې مطلب کم معیار دې ته څوک ځکه نه وي چې په دې دور په دې غزل کې په نظم کې هغه کې مختلف مطلب دا دی چې موضوعات لکه په فکر او فلسفه باندې پکې خبرې کېږي اقتصادیاتو باندې پکې کېږي په مختلفو اړخونو باندې خبرې کېږي نو دا لږ په دې عامو خلکو کې ځایول لکه مطلب دا په مارکیټ کې ځای کول دا لږ ګران دا لږ ګران طارق صاحب تاسو سره زه خبره کوم تاسو چې کومې خبرې ډېر زیات ښکلې وکړې خو موږ سره زموږ ډېر زیات ښه کالر زموږ ډېر ښه ملګری زموږ ډېر ښه وکیل بختروان ایډوکیټ سے د بخونه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بابي تاسو ته په پروګرام کار کړی وم او راتلونکي د چکم ملمانه ناشتي جی جی دې ته پروګرام کې کار کړی وم مننه او بابي څنګه چې راځي په پروګرام کې ماغه چې ډېر زیات خپل ډېر خخکاری او ډېر خطرې کې سره مننه او د بابي او خوبي دا د کاغه د پروګرام هر یو کس کې پروګرام کې هر یو کس راوړي نو هغه سره په هغه انداز کې خبرې کوي چې بابي او غټه شاعره ده بابي او غټه پوهه ډېره ښه پوهه ده مننه جی ډېره زیاته مننه او تاسو چې نن څنګه زموږ د مېلمنونو ته پوښتنه کول ماته دا ښکاري چې بابي هم تقریبا یو 25 کال شاعري کړې ده کنه ډېره مننه جی مننه خاجي اوس راځو چې مېلمنو ته په خیر علي وایي جی انشاءالله صحیح او د نه علاوه زه مېلمنو ته دا خبره کوم چې د مېلمنو د لپاره خورول ماډل پراته او پراته دي هغه څنګه تاسو ذکر وکړو د اعظم سے په شکل کې دي هغه د رحمان بابا په شکل کې دي د خوشحال خان خټک په شکل کې دا زموږ چې ستر شاعرانو دا ټولو نو زموږ شاعرانو چې خپل قدر لښن په خپل هم کم کړی دي هغه د شاعر هغه سټانډرډ دومره وخت کړو چې هغه اوریدل لګران شو همدا پروډوسر صاحب ناصر صاحب زموږ تلو یو مشاعره ناس تور کی نو دا د شعرونو پکې چې هغه اوریدل هم لږ مشکل شي کله کله لکه هغه نه یو شعر د تاسو ته باندې ولې شعرونه څنګه دي صحیح وای دا غټي د سنډا سترګي او دا زما د یار سترګي دي نو طارق صاحب ما سره اتفاق نه کوي جی نو دا شو یو بل دا هغه خیر وځي شعر د خبر شعر دی کنه دا خو بل رسیږي غشیرونه جی جی ادا چې دا بابي وشي کلم یې نه لرو په فرض کې کلم یې نه لرو په فرض کې ډېر خوند یو چې زمانو یې په لیسټ په لیکلو نو کدا چې شعرونه دا خو ضروري خبره چې دا خو بیا مخکې نسل ته نه رسي کنه نه رسي نه بل دا دي شاعران له هم دا پکار دي چې دی خپل سره یو بل کې رابطې په میاش کې په هفته کې یو داسې راځي د هر علاقې نه شاعران هغه کې د یو بل دغه نه بیا خبرې کوي د سټانډرډ شاعري ورخاره کیږي صحیح دغه چې بکیږي زموږ خبر ټي وي خو دی له موقع ورکې دا وګور نه راغوختي د دینه هر تقریبا هفته کې د خامخا شاعران راغواړي بالکل خو بیا چې دا کم شاعران راځي دی په سرین ګور دی یو بل سره رابطه کوي یو غټه مشاعره بکیږي او دا چې به دا فن چې دا به نه ختميږي ان شاء الله د فن د پر دی له هم سوچ کول پکار دی او دغه خبر ده چې اسی به شعر نه ویل کیږي د شعر خو آمد وي بالکل او چې کوم په آمد باندې شعر هغه به سټانډرډ دی بیا بالکل به سټانډرډ به زما دغه پیغام او دا زموږ ملمنو ته ډیر په خیر علي ما تاسو ډیر مننه ډیر زیات ډیر مننه جی ډیر مهرباني جی خوشاله اوسئ بختروان صاحب ډیر زیات مننه څنګه چې بختروان صاحب خبر وکړه ما د مخکې طارق صاحب سره خبر وکړه طارق صاحب دا هم وی زمنم زموږ د نن لکه ما د حسان خلجی نوم واغسته هغه نننې شاعر دی داغه په لفظونو کې دومره پختګي ده کنه لکه چې داغه د عمر نه زیات زاړه لفظونه دي نو یا ما د تنها شاعري واورېده هغې کې چې هغه غزل کې چې هغې کومه مطلب کې کم لفظونه استعمال کړي دي نو د دې لفظونه احساسات جذبات څه دي خو د نن نور خلک چې کم دي چې کم راځي هغوی د خپلو لفظونو سره یا زه به دغه وکړم چې زموږ کومې سندرې را روانې دي په هغې باندې خلک ډېر زیات ګیلهمن دی یا زموږ مارکیټ کې هغه سندرې کومې خورې شوي دي په هغې باندې موږ په دې کې د شاعرانو نه سوالونه کوم مختلفو طریقو باندې چې هغه سندره راشي هغې سندره کې لکه هغې کې څه داسې میسج نشته
پیغام نشته پکې لکه تاسو خبرو کوئ چې د نن 100 کاله اګاو 2 کاله اګاو یا د 2007 نه خپل 2007 8 مونږ د ډیرو زیاتو کړه سره ډیرو زیاتو مسلو سره مخ هغه مسلې چې کوم دي غزم معاشره باندې راخوري شوی زموږ شاعران په ذهن باندې خوري شوی دي او هغه د کلم جبه چې خبرې کړي نو حق درد کی کړي ظاهره ده چې کلم خوشاله نو خبرې به د خوشحالۍ کیږي او چې کله کلم خپي نو خبرې به د کلم د خفګان راوځي د کلم نه نو هغه د معاشري چې کم حالات وي هغه په شاعر باندې هم راځي هغه په خپل خلکو هم راځي په ظلمي کول باندې هم راځي خو زمونږ بعضې شاعري د بعضې شاعرو ټکي او تنها په دې کې سوی تنها ویلی شي دی کې مطلب چې زمونږ اوسنی چې کوم ظلمي کول دی هغه مقام لري چې مونږ وایو چې دا به هغې خلکو ته ورسي لکه ډاکټر اعظم شو رحمت شاه سایل شو یا صابر صاحب شو یا زمونږ داسې نور ډېر زیات شاعران دي د هغوی نومونه چې زه اوس اخلم نو ډېر لوی لیست دی آیا مونږ به داسې شاعران پیدا کړو تاریخ صاحب یوه خبره وکړه چې کومه د شاعرۍ او د ملګري په کال منیم چې وایي چې یاره سټینډرډ نو یو هغه تاریخ صاحب دغه خبره وکړه چې هغه ټرانسپورټي شاعري هغه د هغې څه سټینډرډ او د هغې څه دغه هم نشته چې مطلب دغه په کومه او کوم چې الهامي فطرتي شاعري راځي الهام د هغې کېږي نو خامخا هغې کې سټینډرډ وي او دغه یو شعر دی چې په ورو ورو قدم ږدي ورباندې خیږي په یوه ځل یې څوک نه خیږي په بام که روزنه کېږي دغه څنګه چې زمونږ طریقې کار دی هلته کې 15 ورځني تنقیدي اجلاسونه کېږي هغه مطلب دا نه چې صرف موږ راشو شعر ووایو په هغې کې ښه د ملګري روزنه کېږي د هغه په اصلاح کېږي او که دغه طریقې کار رواني نو نوی کول چې دی خامخا هغه چې هغه مقام ته رارسېږي هغه عمر ته رارسېږي هغوی به قابل دي زه لږ دې باندې بختروان صاحب ډېره مهمه خبره وکړه داسې ده چې مطلب که هغه تېر دور ته موږ ګورو یا اوس ډېر زیات شاعران دي لکه په زرګونو کې دي ډېر زیات شاعران دي نو دې کې داسې دي چې ټول د ادبي ټولنو سره ناسته پاسته څوک نه کوي خو لکه ادبي ټولنو کې چې ناسته پاسته کوي نو دې کې باقاعده مطلب دا دی چې په یو لفظ باندې خبره کېږي په غزل باندې نظم باندې هغې مطلب دا دی چې په اهمیت باندې خبره کېږي د هغې په چوکاټ هم خبره کېږي د هغې په مطلب تشریح باندې هم خبره کېږي نو داسې خلک هم شته چې هغه دې ټولنو کې ناسته نه کوي خو که موږ وګورو لکه هم داسې سنجیده خلک ته بختروان صاحب په شانې نو هغه مطلب په شاعرۍ پوهېږي خو زموږ عام ولس چې دی دا زموږ بدقسمتي دا ده چې کم تاسو چې معیاري که اوس موږ چاته ووایو چې یاره ډاکټر اعظم کلام دی نو زما په خیاله به چې هلکه دا کلام لري که دا څه مطلب خیال محمد صاحب دا څه وایي که نه خو که اوس په دې موجوده حالاتو کې دا فلمي کمې سندرې چې دي که دا چېرته په یو اډه کې غږېږي یا په ګاډي کې غږېږي نور سړی به ورته ووایي لکه دا لږ په زوره که والیم لږ اوچت که هغه خلکو باندې ښه لګي نو داسې ده چې دغه به لږ اوایډ کول غواړي او شاعرانو له پکار دي چې محنت وکړي چې خپل کلام چې دی هغه مطلب دا دی چې ځای کې پای کې دومره زور وي پای کې دومره وزن وي چې هغه خلک مطلب واوري او هغه په خلکو باندې اثرانداز شي طارق صاحب تاسو خبره وکړه د دې څیز هغوی سره هغه ما ډېر غور سره واورېده چې مطلب زمونږ کم طبقه ده زمونږ کومه طبقه ده هغه طبقه چې کومه د عام ولس دی لکه د اډې خلک دي د لارې د کوڅو خلک دي هغه خلک په شور طبقه په داسې ځایونو دا ډېر زیات خوښوي او کوم چې سنجیده خلک دي لکه زه د طارق زمان صاحب خبره کوم یا زه د عظمت خبره کوم یا زه د صابر شاه صابر خبره کوم یا زه د رحمت شاه صاحب خبره کوم یا زه د هغې ټولنې خبره کوم چې اباسین سوزی هغه ټولنه به کله هم دا نه وایي هغوی به دا وایي چې لکه چغرزی چې کوم غزل ویلی دی هغه بل شان دی اوس چې کوم هغه دی دا بل شان لکه ستاسو په دغه کې به وزن وي وزن پر اوسنو دغه کې هم شته زه دا نه وایم چې وزن پکې نشته زموږ ماشاءالله ډېر ښه شاعران دي اوس لکه ما تاسو ته د ماشوم نوم واخیسته او بیا به زه واخلم حسن خلجي چې لکه هغه تاسو ولولئ تاسو بل لوستی هم وي لوستی هم ته چې تا اورېدلی هم دی ډېر زیات د هغه په هغې لفظونو کې ډېر زیات لکه زه یې لولم په خپله نو ما ته پته لګي د هغه په لفظونو کې ډېر زیات پختګي ده نو هغه ته خو لکه څه سکول نه دی میلاو شوی د شاعرۍ که نه همدغسې ستاسو د مشرانو سره بې ناسته کړې وي د نورو مشرانو سره بې ناسته کړي نور شاعرانو سره بې ناسته کړي وي سوشل میډیا مختلف زموږ خیبر چینل یا نور داسې پښتو چینل هغه به یې کتلي وي
نو دغه نه به زده کړه کړي که نه اخبار به کتلی وي کتاب رساله به کتلی زه هم چې لکه دا کم شاعران اوس راغلي دي او دوی راشي او دوی په یو رس کې سندره ولیکي هغه سندره چې کوم دی هغه په کیسټ یا په سی ډي باندې یا په دې باندې وخیږي او هغه چې کوم دی نو د شاعرۍ هغه نوم چې کوم دی بالکل ښکته راوغورځي دا سیس چې کوم دی د دې دپاره لږ هلې ځلې شروع کول پکار دي ستاسو په دغه کې پکار ستاسو په ادبي ټولنه کې پکار چې د دې دپاره لږ غونډې په دې دپاره هم کار وکړئ د راتلونکي دلمو دپاره هم کار وکړو د دې دپاره هم کار وکړو چې لکه داسې شاعري په پښتو کې کم از کم ملي کوي مدغه کوي چې خلک سبا لمونږه انټرنیشنلی کیږي یا نېشنلی کیږي او پیغام پکې نه وي پیغام پکې نه وي بالکل باقي زمونږ سیمه ډېره زیاته زرخیزه ده موږ دا نه وایو زمونږ شاعران ماشاءالله ډېر ښکلي داسې دا لږه خبره کوم چې مطلب شاعران خو ډېر لګیا دي خو بعضې به داسې چې دغه مطلب کلام کې به پختګي دغه صلاحیت به داسې چې هغه به مطلب دا دی چې د بل نه لږ زیاتي او دغه څنګه چې آمد مطلب دا دی چې نو آمد به پاګه ډیر کیږي کنه نو داسې پکې راتلی شي دا به د لږ وخت ډیر وي. اوجو دا به د لږ وخت شي حاجي څه میسج څه پیغام به ورکوئ نیمې زلمي کول ته شاعرانو ته یا نو شاعرانو ته خو به هم پیغام ورکو خو زه نوي خلکو ته چې کوم نوي راغلي یو بله مهمه خبره د هغه دا ده چې زمونږ کوم کلچر ډپارټمنټ دی نو هغې چې څومره هم سرګرمۍ کوي نو هغه صرف د دې پېښوره پورې هغوی کوي نو زه وایم چې ستاسو د ایویټي چونکې دا پښتنو یو نماینده چینل دی او موږ ټولو پښتنو شاعرانو هر طبقه کې خپله نمایندګي میلاویږي زه وایم چې یو اپیل کوم د دوی نه چې دوی د خپل اکټیویټیز چې کوم دي دا د دوی ضلعو ته مطلب وسعت ورکړي او دوی د په ضلعو کې په مستقله توګه باندې خپلې دفترې چې دي هغه پرانیزي چې هلته هغه ته شاعران راغونډېږي هلته لیکوال راغونډېږي هلته ناستې کوي دا به د هغوی د تړون د هغوی د یو ځای د مطلب دا به ډېر ښه به وي لکه مطلب د دې به ښه اثرات وي ډېره زیاته جي تنها څه ویل غواړئ څه میسج شته زه خو عامو خلکو ته یا شاعرانو ته دوی ته پیغامونه چې دي هغه نور بلا ملګري به راځي هغوی به ورکوي ستاسو په وساطت کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته چې کوم دغه قسم شاعري چې مارکیټ ته راځي د دې دپاره دا خو د فلمونو په لاره راځي نو یو سنسر بورډ چې هغه دا ښه منیټر کوي او د هغې نه پس هغه د هغې منظوري ورکوي نه به راځي مارکیټ ته دا څیزونه او بل په عملي توګه د پښتو د بالکل بالکل په دې باندې کار هم روان دی انشاءالله دا به ډېر زر د پښتنو ټولنو مخې ته انشاءالله راځي ډېره زیاته مننه عظمت حاسد تاسو ډېره زیاته مننه تاسو رالي طارق زبان جغرزی سید تاسو هم ډېره زیاته مننه تاسو رالي پروګرام ډېر زیات خوند مو کړو ډېر زیات ښکلي مزدار شعرونه چا چې ټلیفون کړو د هغې هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم ګرانو کتونکو ستاسو هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم د خپل ټیم هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم چا چې پروګرام وکړ د هغوی هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم که پروګرام کې داسې خبرې شوي چې تاسو پر زړه باندې رانه تېرې شوي تاسو هم د هغې دپاره بښنه غواړم انشاءالله سبا په دې ډګر باندې موږ سره نور ښکلي مېلمانه وي تر هغه وخته پورې به زما ټیم زما پروډوسر ناصر خان په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان